أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 21 رکوع نمبر 2. یا ایها الناس اے خلقو اعبدو عبادت کوئی ربکم در رب الذي خلقکم دا هاغی رب چاچی پیدا کریے تاسو والذین او هاغ خلق من قبلکم چوڑان دستاسو ندی لعلکم تتقون دا پار دا دی چی تاسو پرزگاری اختیار کئی. الذي الله غزات جعل چی جوڑا اکڑا لکم ستاسو دا پارا الارض ازمکا فراشا فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل کئی من السماء دا طرف دا اسمان ماء ابا فاخرج به بیائی رؤکا دل دی ابو پزری باندی من الثمرات دا میونا رزقا رزق لکم ستاسو دا پارا فلا تجعلوا پس مجروی لله الله لرا اندادا شریک وانتم تعلمون او حال دادی چی تاسو پوہے گئے. ما قبل آیاتونو کی د درې قسم خلقو چې دینو هغه تذکره وشوله. اول نمبر باندې د متقیانو د مؤمنینو تذکره شوی و او بیا د هغوی صفات چې هغه بیان شوی. بیا ورپسې په 2 آیاتونو کې د کافرانو تذکره شوی و او د هغوی باره کې الله فرمایلی و چې د دوی په زړونو او په دوی غوږونو باندې او د دوی په سترګو باندې چې پردې دي هغه حکم ولهم چې بیان کړو چې ولهم عذاب عظیم. بیا ورپسې تقریبا په 14 آیاتونو کې ومن الناس واخلا او د دې رکوع پوری الله رب ذوالجلال د منافقینو تذکرہ کړی و. بیا د هغه چې کم دوکې وی کم دروغ او کم یعنی گناهونه چې پاغو کې موجود نو دا غو تذکرہ چری وکړه. او بیا په 2 آیاتونو کې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا یو دا آیت او کصیب من السماء فيه ظلمات. په دغه آیت مبارکه کې الله رب ذوالجلال د هغه حالت چې نو په مثال سره چې نو هغه بیان کو. وصلی الله رب ذوالجلال په نننی سبق کې یا ایها الناس اعبدوا دلته خطاب عمومی کوي یو خصوصي خطابي په خصوصي تور باندې چې دینو چاته چې دینو بلنه ور کول یا چاته आवाज کول داغه ته خصوصي خطاب ویل کیږي. لکه یا ایها النبی یا ایها النبی وزلته خصوصي خطاب دی پیغمبر علی السلام ته. یا معشر الجن دلته خصوصي خطاب دی د جناتو هغه قوم ته. او دلته چې دینو یا ایها الناس اے خلقو ټول خلق په دې کې شامل دي. اګه مسلمان دی کاغه کافر دی او کاغه منافق دی. ما قبل کې چې دا کم 3 قسمه تیر شوی دی. ټول ته چې خطاب دی اعبدوا ربکم تاسو د خپل رب چې دینو عبادت وکړئ. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په قران مجید کې
دو قسم خطاب دی یا ایها الناس او یا ایها الذين آمنوا نو یا ایها الناس مخاطبین چې نو هغه اهل مکه وو په مکه کې چونکه ابتدایي دور کې چې نو هغه ټول کافرانو نو هغه ته مراد دي او په قران کې چې په کوم ځای کې یا امنو راځي دا غینه اهل مدینه چونکه هغه په خوشاله سره چې په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړل هغه اهل ایمان نو دلته الله رب ذوالجلال خطاب عمومي کوي کاغه مسلمانان دي کاغه کافران دي کاغه منافقین دي کاغه منافق اعتقادي دي او کاغه منافق عملی دي یعنی ظاهری او باطنی ایمان شته خو لیکن کمزوري پکې ده دا ټول چې الله رب ذوالجلال دوی ته خطاب کوي یا ایها الناس واعبدوا ربکم نو کافر ته په کوم اعتبار سره چې خطاب کیږي په دې اعتبار سره خطاب کیږي چې اے کافرانو تاسو چې د کفر او د شرک نه چې توبه وکاږئ د یو الله چې یا ایها الناس اعبدوا ای وحدوا مفسرین دلته معنی کوي یا ایها الناس اعبدوا اے خلق تاسو عبادت کوئ عبادت نه مراد سره وحید توحید د یو الله چې هغه ومنئ نو کافرانو ته خطاب په دې نوعیت باندې دی چې تاسو د کفر نه او د شرک نه توبه کوئ د یو الله منون کې جوړ شئ او منافقین ته په دې نوعیت باندې خطاب دی چې اے منافق تاسو ظاهر باندې خو ایمان راوړئ باطن کې تاسو ایمان نشته دی په باطن سره چې هم تاسو ایمان راوړل د الله وحده لا شریک عبادت وکړي او کوم چې مؤمنین دي نو مؤمنینو هغه ایمان راوړي دي مؤمنین دي نو هغه ته په دې نوعیت کې خطاب کوي چې تاسو پر خپل ایمان باندې چې ثابت قدم اوسئ شرط اسی نه چې واپس ونه ګرځئ یا ایها الناس اعبدوا اے خلق تاسو عبادت کوئ مفسرین فرمایي چې دلته الله رب ذوالجلال دا سینه فرمایي چې یا ایها الناس اعبدوني اے خلق تاسو زما عبادت الله دا اعبدوني ونه وي بلکې سوای اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم اے خلق تاسو د خپل رب چې دین او عبادت وکړي ودلته الله رب ذوالجلال دی بندگان د خپل بندگان یو سیس طرف ته چې متوجه کوي چې زو تاسو نه د عبادت چې تاسو ته خطاب کوم تاسو نه چې عبادت غواړم نو دا اسی نه غواړم تاسو د هاغي تاسو عبادت وکړئ د خپل رب څه ته ویل کیږي رب هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه تدریجن په قلاره باندې چې هغه تربیت کوي داغه پرورش کوي نو دا الله رب ذوالجلال اعبدوني ونوي بلکې اعبدوا ربکم وي چې دا انساني هغه خپل پیدایش طرف ته چې هغه متوجي کو چې اے انسان ته هغه خپل پیدایش ته وګوره ته هیڅ نه وي ته مونږ چې دا یو غنده نطفه نه چې یو بهترین انسان چې هغه پیدا کړی بس پر انسانانو کې ډېر قابل خلق چې الله پیدا کړی دي خو لیکن د دې هغه ابتدا ته چې وګورئ دا د سنه پیدا شوی دی یو غنده نطفه نه پیدا شوی دی بیا الله رب ذوالجلال ول چې یو بهترین شکل او صورت ورکړلو عقل ولا ورکړو پوهه ولا ورکړل داسې انسانان پیدا شوی دي چې د دنیا د حالت چې هغه بدل کړی دي هغه مسلمان دی او که کافر دي کافران په خپل کفر کې چې څونه قابل خلق چې پاو کې پیدا شي نو انسان تر دغه ته خبري طرف ته متوجي کوي چې اے انسان ته هیڅ نه وي وړوکی دندن نطفوي د مور په ګېړه کې پتک تور تیار کې پروت وي ستا الته چې د خوراک تنظیم چا کړی دی د حیز یو غنده وینه چې هغه ستا چې هغه خوراکو بیا چې د مور د ګېډې نه راوځي ستاره پاره چې وهدیناه النجدین یو دولاري چې اول یو لار د خوراک د ناب په ذریعہ باندې وتا ته خوراک ملاوي بیا ستاره پاره چې دولاري شولې د مور د سینو په شکل کې چې نو ستار چې نو د پيو چشمه چې جاری کړلې د مفسرین فرمایي چې د کله چې د ماشوم پیدا شي او د مور راتی خوري نو د دې ماشوم د مړی نه دا ډیر زیاته نه رہی نو الله رب ذوالجلال د مور په دې سینه کې چې را پي په کم سوري باندې راوځي هغه د ستن د سوري نوم چې باریک سوري
چې اسینه چې د ماشوم په دی وړل نری باندې چې بالکل نری مری دا د دې پيو دا مقدار په چرته ډیر نشو ته څه نقصان ونه رسي. دا الله رب ذوالجلال د ربکم ذکر دی وجنو کو چې زوستا هغه رب چې ما ستا د مور د ګیډی نواله تر د بوډاوالي پورې چې ما ساسه کړی دي پرورش کړی دي. الانسان عبد الاحسان. انسان څه شي دی؟ انسان دا د احسان غلام وي چې څوک د باندې څه احسان وکي ته بیا د هغه احسان چې هغه به قدر کوي. دې مثال وای کمثلی رجل اشترى عبده وای د دې مثال خدا سي دی چې یو سړی چې هغه یو غلام واخلي په پیسو باندې چې واخلي قیمتي پیسې ورکي او دغه غلام چې خپل کور ته راولي بیا دا غلام سکی دی چې مهنت او مزدوري کوي داغه مهنت او مزدوري کم اجر چې دته ملاويږي کم بدله چې دته ملاويږي دی هغه د خپل مالک نه علاوه بل چاله ورکي د خپل مالک نه علاوه بل چاله ورکي. نو ايكم يرضى او پتاسو کوه سوق داسي راضي دي چې هغه داسي غلام چې دغه خوخي چې یو غلام تا واغستلو او هغه غلام چې بجای د دینه چې هغه ستاله چې ګټه درکې هغه ګټه راخلی او بل چاله ورکې. نو تاسو کې په دې خبره باندې څوک راضي چې څوک چې هغه داسي غلام دي دا ګټه راواخلی او بل چاله دی ورکې. هم دغه شانتي عزتمندو الله رب ذوالجلال دا انسان پیدا کړلو. د انسان چې د مور په ګېډه کې پرورش کوي بیا د مور د ګېډې نه راوځي او پر کوټواري کې چې د مور د سینې نه چې هغه په هغه صورت کې ول پرورش کوي بیا چې دې قدم اخلي او بیا ول چې مختلف قسمه رزق چې هغه ور کوي او بیا چې دا انسان چې دی د الله سره چې بیا شریک ټهراوي دی بیا چې د هغه رب چې هغه عبادت نه کوي. نو الله رب ذوالجلال د انسان ته چې د خپل پیدایش وته یادې چې اے انسان ما ستا پرورش کړی دي ما ستا د غیب نه چې د رزق بندوبست کړی دي نو تو بیا ولي بل طرف ته دی ولي زما سره شریک ټهراوي. نو دی وجنا الله رب ذوالجلال اعبدوني ونه چې زما عبادت بلکې د رب سي غیر وصل چې د انسان ته چې هغه خپل پرورش لري راي چې زه خو هیڅ نو مو الله زما چې پرورش کړی دي. نو انسان چې دا د احسان غلام دی څوک چې د باندې احسان وکي پکار دی چې بیا چې دغه خبره چې ومني. یا ایها الناس اے خلق اعبدوا عبادتک ربکم د خپل رب الذي کوم رب الذي هاغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی هیڅ نوې الله چې دی هغه تعالی یو بهترین شکل درکړلو ته د هغه رب چې دی نو هغه عبادت وکا. والذین من قبلکم او هغه خلق پیدا کړل من قبلکم چې ستاسو وړاندې یعنی ستاسو لاري پیدا کو ستاسو نکای پیدا کو د شي په مخ پرځه ستاسو لار نه ویني ته بنوي پیدا شي من غیر سبق مثالکم الله رب ذوالجلال تاسو پیدا کړی من غیر سبق مثالکم یعنی مخکې یو ماډل نو پروت یو نقشه نو پرتا یو مثال نو پروت بغیر د نقشې او بغیر د ماډل نه الله رب ذوالجلال د یو غند نطفه نه یو بهترین انسان پیدا کړ. تاسو د هغه رب چې هغه عبادت کوئ من غیر سبق مثالکم تاسو چې نمونه نو پرتا هغه کافران چې اعتراض کوي کنه چې مونږ چې ریزه بشو او الله رب ذوالجلال زمونږ هر اندامونه چې هغه به خاوري شي او الله رب ذوالجلال به چې مونږ دوباره راخکي. نو الله رب ذوالجلال وتوي چې تاسو ماډل نقشه مثال نو ما چې یو بهترین شکل تاسو درکو پدې زو قادر یم نو تاسو خو د دې دنیا نه لاړې مړ شئ بهشکه چې نو تاسو نستو نابود شئ هر څه خاوري شي. نو تاسو خو هغه اولنې ابتدا باندې غور وکړئ چې تاسو څه نقشه نه و ما جوړ کړی بیا خو ما تاسو له نقشه درکړل تاسو جوړ شوي پس دا غینه مرګ رالی نو دا خو به طریقه اولا چې دا خو اسانه خبره ده. نو الله رب ذوالجلال من غیر سبق مثالکم تاسو مثال نو موجود تاسو نقشه نو موجود ما چې هغه پیدا کړل نو داسې ذات چې هغه تاسو تربیت کړي تاسو پرورش کړي
تاسو چې هغه بهترین انداز کې پیدا کړی نو دغه ذات چې دی لایق د سره د عبادت ته تاسو د عبادت وکړي یا ایها الناس اے خلق اعبدوا عبادتک ربکم درقل الذي دهاغ رب خلقکم چا چې پیدا کړی تاسو والذین او هغه خلق من قبلکم چې وړاندې تاسو نه دي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ پرهیزګاری اختیار کړئ یا یوم نه بلدا کی لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچ شئ تاسو چې کله د الله عبادت وکړئ نو تاسو به چې د جهنم د ور نه چې څه شي هغه به بچ شئ الذي جعل لكم الارض دلته اوس الله رب الجلال مزید چې نو هغه اوصاف بیانې صفات بیانې ګوره کله چې انسان د الله په ذات کې چې سوچ او فکر کوي کنه نو د الله په ذات کې چې انسان سوچ او فکر نشي کولی لا فکرة فی الرب امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د رب په ذات کې چې فکر چې هغه مکوي په هغه کې سړی فکر نشي کولی که تاسو فکر کول غواړئ نو د الله په صفاتو باندې فکر وکړئ د الله صفات لکه خالقیت دا د الله یو صفت دی چې الله انسانان څنګه بهترین انداز کې پیدا کړی دي په کومه طریقه باندې پیدا کړی دي د الله په صفاتو باندې چې کله انسان غور او فکر کوي دی به چې نو بیا به دی به د الله چې د عبادت کوي الذي جعل لكم الارض الله اغذات چې جوړ کړل لكم تاسو د پاره الارض ازمکا یعنی زمکا در لدون نرم پیدا نکړل چې پدې کې سړی خپل ګرځېدې نشي زمکه پیدا کړو د دې پاسه چې دی د غرونو په شکل چې دی میخونه ولګل دا چې رقیږي نه او نه زمکه دومره سخته پیدا کړل چې بدی کې تاسو کروند نه شي کولای خپل ضرورت چې د دین نه شي پوره کولی د دغه رب تاسو ته وکړي عبادت کوي الذي الله غذات جعل چې جوړ کړل لكم تاسو د پاره الارض زمکا فراشا فرش ل جوړ کو بدی پدې کې تاسو سمله کو پدې کې تاسو کروند کوي خپل ضرورت پوره کوي تاسو د پیدا والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل کې من السماء د اسمان د طرفنا من السماء وبچري د اسمان نه راځي هغه د وریزو نه راځي ولیکن هر یو سیس چې بره اوچت هغه طرف ته سماوي لیکيږي وانزل او نازل کې من السماء د اسمان ماء اوبا فاخرج به بیا راوکاغل به د دې اوبو په ذریعہ باندې من الثمرات د میوونه مختلف قسم فل فروټ چې دی الله د سره پاره رزق لكم تاسو د پاره یعنی دا مختلف قسم میوي چې دی دا تاسو د پاره رزق دی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون یعنی چې دومره صفات والا رب الله دی دونو صفات والا رب الله دی تاسو پرورش کوي تاسو پیدا کړی یې نو بیا پکار خدای چې د عبادت مستحق بیا هم دغه یو ذات دی نو تاسو بیا ولي چې نو دغه سره شریکان ټیراوي د یو ذات نه چې نو وختنه ولي نه کوي چې تاسو په سینکړونو باندې بوتان چې هغه درولې دي او تاسو چې دغه عبادت کوي هارون رشید رحمه الله تعالی د امام مالک رحمت الله علیه نه تاسو کوي چې ماته الله رب ذوالجلال په وجود باندې دلیل پیش کړي چې د الله ذات موجود دی هارون رشید چې هغه په خپل باندې کامل ایمان والا بادشاہ تیر شوی دی خو تاسو کوي نو امام مالک رحمت الله علیه وته فرمایي چې ستاده پر د الله په وجود باندې دا دلیل کافی نه دی چې الله په دې دنیا کې سلور زره جبي پیدا کړی دي څوک پښتو وایي څوک عربي وایي څوک فارسی وایي څوک انګلیش وایي څوک هندکو وایي او څوک سوایي دا خو یو څو جبي مونږ ته معلومي نو دا دومره جبي چې پیدا کړی دا د الله په وجود باندې چې دلالت کوي امام شافعي رحمت الله علیه نو څوک تاسو کوي د الله په وجود باندې دلیل را توخیا اتفاقی ال ته د توتونه ولاړه ده امام شافعي رحمت الله علیه غسائل او سوال کوونکی توای چې دا د توت پانه ده دا د توت پانه ده ذائقه چې دا یو قسم ذائقه ده بيزای خوري داغه نه پچ جوړیږي دغه پانه چې دی د شهد مچای یعنی غبین مچای خوري داغه نه غبین جوړیږي هم دغه پانه چې یو اوسای خوري داغه په خېټه په نوم کې چې هغه د مشکو خوشبو جوړي نو دا د الله د ذات په وجود باندې چې دینو دلالت کوي کنه چې پانه یو ده
مختلف زناور خوري هغه مختلف سيزونه چې هغه پیدا کوي نو دا کول ول ذات څوک دی همدغه شانتي امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د دوی سر چې د دهری چې مناظره وا یعنی د الله ته په ذات په وجود باندې دهریان چې نو دوی د الله ذات نه مني هغه وایي چې دا کائنات چې دا خود به خود چلیږي دا هر څه چې نو دا په خپل یو نظام بس چلیږي څوک شاته نشته نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغو سر مناظره لپاره لاړی امام صاحب هغه ته وایي چې زو په یو مسله کې چې نو یو لک فکرمن نیم زو هغه باره کې سوچ کوما ته پوس کې سم مسله ده نو بس وای راتلو وای چاراته وی چې په سمندر کې چې دین واغه ونه چې دین واغه ټوکړي ټوکړي شول او داغې نه چې کشته تیار شول او په خپل باندې چې دین واغه په سمندر کې چې هغه د سمندر چپی چې هغه کټکولې وغه روانه دهری وته چې دا خو د عقل خلاص خبره ده دا څنګه کېږي چې ونه کټ شول او اره شول او داغې نه تختې او بیا داغې نه کشته جوړ شو بیا په هغه چې په سمندر کې چې هغه روانه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله چې زما استاد مناظره په دې دی باندې ختم شوله څنګه چې تو دا نه تسلیمي چې یو معمولی غوند کې وړه کشته چې هغه څنګه جوړ شوله داغې لپاره یو جوړون کې په کار دي چې هغه جوړ کی لکه څنګه چې ستاده خبره عقل نه مني چې څنګه کشته د خپل ځانه جوړیږي او بیا په سمندر کې چې هغه روانه نو ته د یو وړې کشته جوړېدل چې بغیر د صانع نه چې د دین انکار کې جدا نشي کېږي دا دومره لوی نظام او کائنات چې روان دي چلیږي په خپل هر یو سیس چې په خپل مقدار باندې په خپل ټیم باندې هر یو سیس نور په خپل ټیم باندې ډیوټي کوي سپوږمۍ په خپل ټیم باندې ډیوټي کوي شپه راشي شپه تیر شي ورځ راشي په دې طریقه باندې چې یو نظام چې هغه روان دي نو دا دومره لوی نظام چې نو دا بغیر چې نو د چا د ذات نه چې روان دي دا یو ذات شته چې دا نظام او دا کائنات چې هغه چې هغه چلی هغه څه هم دغه چې هغه الله دی یا ایها الناس ای خلق اعبدوا عبادتک ای ربکم درقل الذي چاچی خلقکم پیدا کړی تاسو والذین او هغه خلق پیدا کړل من قبلکم چې وړاندې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ الذي الله غذات جعل چې جوړ کړ لكم تاسو د پاره الارض زمکا فراشا فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل او نازل کړي من السماء د اسمان ماء ابا فاخرج به بيرو کاغله به د دې ابو په ذریعہ باندې من الثمرات د میونا رزق لكم تاسو د پاره فلا تجعلوا پس مگر زوي یا مجوړوي لله الله د پاره اندادن شریک دا دومره صفات چې بیان شو دا د الله دی نو بیا تاسو عبادت بیا صرف د یو الله ولې نه کوئ تاسو ولې چې نو د الله سره چې دا شریکان چې دا جوړوي وانتم تعلمون او هل دا دي چې تاسو پوهیږئ تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې الله وحده لا شریک دی الله چې هغه د هر څه پیدا کړی دی خو لیکن د خپل جهل د وجې نه چي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کتا سو د دونه ته پوسو کې د دې منکرینونه کته پوسو کې چې د اسماء او د اسمانونو چې دا چا پیدا کړی ليقولن الله خامخا دوی دا خبره کوي چې الله پیدا کړی کله دوی ته پوسو کې چې رزق تاسو له څوک درکې ليقولن الله الله چې دا غدر کوي نو د دې خبري وته علم دی ولیکن جهل مرکب دی باوجود د علم نه ابو جهل ته ابو جهل ولې ویل کیږي پته وته چې دا الله چې هغه شته الله وحده لا شریک دی پیغمبر علی السلام چې هغه پیغمبر د الله رسول دی خو لیکن دې خبري باوجود چې نو هغه انکار کوي ځکه ته ابو جهل ویل کیږي نو دغه شان د منکرین پته وته چې الله چې هغه وحده لا شریک دی لایق عبادت هم دغه الله دی شریکان چې دغه کوم بوتان چې مونږ ټهراو دا هیڅ نشي کولای خو لیکن خپل جهل او د زید او د عناد د دین سره د دشمنۍ د وجنه چې نو هغه انکار کول صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات